نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 6 رکو نمبر 24 آیت نمبر 172 خلاصه د رکو پزاغینا لفظی ترجمه رد په نصارو باندې بشارت ده د پاره د هغې کسانو چې ایمان راوړی د مؤمنان دي تخویب ده د پاره د هغې کسانو چې عبادت د الله تعالی نه کوي انکار کوي تکبر کوي مسله د میراث هغه بیانېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح هیڅ کله نفرت نکوي مسیح علیه الصلاة والسلام یعنی عیسی علیه الصلاة والسلام د نجران عیسایان راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام باندې عیب لګوئ څه عیب وایي تاسو وایي چې عیسی علیه الصلاة والسلام عبد الله دی د هغه عبدیت ذکر کوي چونکې هغوی خو به عیسی علیه الصلاة والسلام ته الله یا ابن الله وایه رب العالمین دا آیات مبارکه نازل عیسی علیه الصلاة والسلام د عبدیتنا نه نفرت کوي او نه انکار کوي ای یکون عبدا لله د دینا چې شي هغه بندگی کوونکې د الله وللملائکة المقربون او نه هغه ملائک چې مقرب دي نږدې دي الله ته د عبدیتنا د بندگی د الله نه حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نفرت کوي انکار کوي او نه ملائک واستخویب بیانی ومن یستنکف او څوک چې نفرت کوي عن عبادته د عبادت د هغنا ويستكبر او ځان لوی غني دلتا لفظ د استنکاف او لفظ د تکبر استنکاف ویل کېږي یو کار پرې خودل د نفرت د وجنه او تکبر ویل کېږي یو کار پرې خودل د ځان لوی غنلو د وجنه فسيحشرهم نو ډېر زردا چې را جمع وکړي دوی لرا الیه ځان طرف ته جميعا ټول خجمه استعمالول پیزار استعمالول خیسته ګرځیدل د الله نعمتونو استعمالول دا تکبر نه دی تکبر دی ته ویل کېږي چې حق نه مني تکبر دی ته ویل کېږي چې بل تسپک ګوري بشارت فاما الذين پس هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کوي نیک فیوفیهم نو الله با پوره ورکړي دوی ته اجورهم ثوابونه د عملونو د دوی ويزيدهم او زیات به ورکړي دوی ته من فضله د خپل فضلنا واما الذين وهغه کسان استنكفوا نفرت وکړو واستكبروا او تکبر وکړو استنکاف لیکيږي یو کار پر خودل د نفرت د وجنا تکبر ویل کېږي یو کار پر خودل د وجي د دینا چې ځان اوچت او لوی غني نو دا دواړه ناکار صفات دي او ګناهونه دي الله په خپکی فيعذبهم نو عذاب ورکړي دوی ته عذابا الیما عذاب دردناک ولا یجدون او بیا به نمومي دوی لهم د ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولیا څوک پناه ورکوونکی څوک دوست ولا نصير او نه څوک مددگار یا ایها الناس خلق قد یقینا جاءکم راغلی دی تاسو ته برهان مضبوط دلیل زورور دلیل من ربکم د طرفه د رب ستاسو وانزلنا اور لګلی دی من الیکم تاسو ته نورا مبینا رڼا ښکارا برهان نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نور نه مراد قرآن دی فاما الذین ابنو هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی بالله په توحید الله په الله باندې واعتصموا او مضبوطی ونیولو به دی کتاب لرا قرآن لرا فسيدخلهم نو ډیر ضربا الله داخل کړي دوی لرا فی رحمت پر رحمت کې منه د خپل طرفنا الله به په خاص رحمت کې داخل کی جنت وفضل او په فضل کې ويهديهم او بخای دوی ته الیه طرف خپل صراطا مستقیما لا رنیغا مسله د میراث بیانی یستفتونک تپوس کوي دوی ستانه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم قل ورتوی الله یفتیکم حکم در کوي تاسو ته فل کلالا په بارا د میراث د میراث کې ان امرؤن کچری یو سړی هلک مړ شو او د میراث نه مور او پلار شته دی نه بچی شته دی لیس له او نوی هغه لرا ولدن بچی البته وله اختون اوی هغه لرا یو خور خويندې دا په درې قسم دي یو ته عیني ویل کېږي د مور او پلار کې شریک وي دویم ته علاتی ویل کېږي چې صرف پلار کې شریک نو دلته د خور نه مراد خور عیني یا علاتی ده او دریم قسم هغه
خور چې په مور کې شریک وي اخیافي ورته ویل کیږي او مسله د میراث د هغې د دې صورت په شروع کې بیان شوې ده نو صرف یو خوري وي فلها نو د هغې د پاره نصفو ما نیمه د هغه مال دا ترکه چې پرېښودلي وي هغه مړي د ټولو نه اول د هغه د ترکې نه به د کفن دفن خرچه ویستلی شي دویم په هغه باندې چې کوم قرضونه دي هغه به ترې ورکړی شي دریم هغه چې کوم وصیت کړی دی د درېم حصې نه به هغه پوره کړی شي او په څلورم نمبر کې تقسیم د میراث نو دغه خور ته به نیمه حصه میلاویږي ځکه هغه میراث دی مړی په طریقه د فرض باندې او نیمه به عصبه د هغې ته میلاوي نو که چېرته عصبه یې نه و نو دغه کومه نیمه چې پاتې دا به ورته بیا هم ورکړی شي وهو او دا ورور به یرثها میراث وړي د هغې خور نه خور وفات شو هغه میراث ده بچي نشته دی مور او پلار یې نشته دی دغه یو ورور دی ان لم یکن لها که چېرې نه وي د هغې ولدن بچي اولاد نو دغه ورور به د خور د دغه ټول مال وارث ګرځي پس د خرچې د کفن دفن د قرض د ادا کولو او د وصیت د نافذ کولو نه فإن كانتا اثنتین پس که چېرې وي دغه دواړه وارثان دوه خویندې یا زیات د دوو نه فلهما الثلثان نو د هغوی د پاره دوه برخې دوه د درېمې دي په دریو کې به ورته دوه برخې میلاوي مما د هغه مال ترکه چې پرېښودلي دي هغه مړي درېیمه برخه به عصبه ته میلاوي که عصبه نه وي بیا به واپس دوی ته میلاوي وان کانو او که چېرې وي وارثان اخوة رجالا ونساء ګڼ ورونه او خویندې نارینه او زنانه وللذکري نو د نارینه د پاره مثل حظ الانثیین په شان د برخې د دوو زنانو دي یبین الله بیانوي الله لکم تاسو ته حکمونه ان تضلوا چې ګمراه نشئ تاسو او عمل وکئ په دې باندې والله بكل شیء علیم الله په هر څیز باندې ښه پوهه دی